دوی موجه بعضی مفسرین دا ذکر کوي چې عمر سے ورځ د شپې د کور نه بار پاتې شو وی اج مسجد حرام لرالم رسول الله منځ کولو د شپې څخه ګنګوشه تیر راخطو عمر سے ویلې ما وی کزور باندې مخه مخ شر تراشم اسنه چې دا به منځ خطه کې عثمان ابو ویریږي خو د شاده خانه د راشه جدت سوی وې د شاده خانه د راتلم خو حتی د کعبه په غلاف کې وردننه شوم مخې ورته ودرېدل د سورې طه شروع کړو په ما باندې ډېر واجب او ناشنا اثر وکي خو زړه کې مې دا فیصله وکړه چې دا محمد یو شاعر دی والله په د شعر ملکه جاری کړی دی وی رب العالمین د سورې طه کې دا خبر نازل کړي چې و ما هو بقول شاعرین دا قران د شاعر قول نه دی دا شاعر خبره نه ده وېزړه کې مې دا خبره تیر شو چې دا محمد یو کاهن دی منتری ترویتی دا غیب خبرې شي کوي وې دا خبره موږ چې دا قول د کاهن نه لري کاهن دا معنی چې د غیب خبرونه وایي رسول الله فرمایي من اتا امراه چې کله یو سړی د شاده خو خپل زنانه راټګو کی او یا خپل خجره په حالت د هیڅ کې راټګو کی او یا د کاهن ترویتی او د منتری خو راغی او دغه په خبرو باندې تصدیق وکړي دا سړی په قران باندې کافر شو مفسرین دا خبره ذکر کوي چې کوم سړی د شاده خو نه د خپل زنانه راټګو کی دا مرتد نه دی کافر نه دی خو معنا کبیره ګناه کې واقع دی د الله نه د بخنه او غواړي امید دا چې الله معاف کړي او کوم سړی چې په حالت د هیڅ کې خپل زنانه لراغی نو د سړیم ډېر لوی ګناه وکړه دا به دوه کارونه وکي یو بد الله نه معافي غواړي بخنه دویم کفاره به وکي یو دینار او یا نیم دینار امام ترمذی رحمه الله فرمایي به وجه دار چې دا مرتد نه رزق ګناګار دی د کفاره حکم دله متوجه شو یو دینار مراد کویته نه دی بلکې شرعي تقریبا دغه اندازه چې علماء لګولې دا نو سلوره ګرام سره زر جوړی کی د سلور ګرام سره زر حساب ته وکړي چې 800 روپۍ کې دي نو دا بد الله په نامه باندې صدقه کې کله هیڅ پاول کې هم بستری کړي ونه یو دینار او کله هیڅ په اخر کې کړي و چې جړواله د وینې ونه به نیم دینار او کله چې انسان د کاهن ترویتی لراشي چې د غیب خبرونه بیانوي او دغه خبره باندې تصدیق وکړي نو دا به یقیني کافر دی ځکه د غیب صفت د الله دی او د الله صفت بل چاله ورکی نو عمر سے فرمایي چې کله دا خبره دوه کړه چې دا قول د کاهن نه دی نظم په دې سره کې د ایمان او اسلام تخم وکړل شو خو لیکن پورا د اسلام بشاشت وردن نه شو ځکه څلوي کړه 50 کړه د جاهلیت مسله وا هغه شرط به یو تقریر باندې په یو تلاوت باندې برابرۍ وی کور لاړل توره میرا واقع سوما دا خبر وکړه چې نه دا محمد وشنم یو خدای عرب ورته اسی غسل چې ایسه قتل شو ختم شي عمر چې ډېر بهادر سره توره می شکل روانه کړه د عبد الله ابن نحم العدوي په نامه باندې وسړی وزما مخه راغی شرط روانه مال ویری ما ورته ویل چې د محمد قتل روانه وی هغه مال ویل چې د رسول الله قتل وسه روانه تر خپل کور نه خبر نه او کینه دي استخور چاره ناس ما وی دا ولي دیم خل علماء دا ذکر کړی چې د سړی د بني مخزوم د قبيله یو سړی و تر دینه خبر نه وی ما ورته وی نه غیر خو خبر نه مورې څه چل شوی دی وی ولد د خپل کور غم وکا خور د مسلمان شوی دا او د خشن او کړي مسلمان شوی دی سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ عمر سے فرمایي د دوی خواله رااله د دې کور له خباب رضی الله راتلو چې د رسول الله ملګری او رسول الله د خپل مرګري تشکیل کړي و چې تاسو ورځو د قرآن درسونه شروع کړي څوک یو ځل لګلو څوک بل ځل چې کار پر رسول الله باندې آسان شي عمر رضی الله شکر دروازه ټک ټک نو خباب سبي غلام سره و ایسا غزان پټ د کور کې ځان غلې کړي چې دروازه کړه خلاص کړه وی په دې وخت کې عمر شپ د خور له ویل چې تاسو څه خبره کولې وی هغه څه خبره هم کوله خو خپل ما بګم خبره کولې وی به وی دې کې تاسو کار ده خو خبره هم کوله عمر رضی الله ډېر انتهایی تیز سړیو په خپل او کې باندې سعید ابن زید باندې گزارونه شروع کړه چې گزارونه به شروع کړو لاندې کې د عمر رضی الله خور شو هغه عمر سره ورفري وته ډېر اونې د چې تیرا کشه کې
نو عمر شیخ خپل ډیر انتهایی دنګ صحابي وو غني ګيري والو ورسره ان شاء الله د مناقب ذکر کیږي د جسم مبارک به ذکر کیږي چې دا کم انسانو او سبالتين بريتاني پر خودلی و چې کله بغوسه شو نیغ نیغ به ودرېدل نو د الله شه د شاده خونه چې خپل خور لراواجو به پوزه باندې اوله اسره پوزه په ماته کړه چې کله پوزه بر خپل خور باندې ماته کړه نو د عمر صاحب چې نظر پر خور باندې راغی دغه په مخ باندې ویني را روان شو حیا ورله عمر صاحب لو طبعا خور و نو غلی کینو شو خلار به ورته ویل دي خور چې تاسو اخر څه کلمات او څه خبرې ویلې په آرام شو غصه په لاړه خور ورته ویل چې بده کې استاد څه به بهم د قران څخه عیسی دی ورته خودله عمر صاحب چې دا زره اخلم ورته ویل د دې لړا تک نشه کولې زکه ته چې ګندې تبول غسل کوي دغه نو ورسره دې لړا شي د عمر رضی الله خور وته ځکه ځوا وې دی وخت کې د غسل وږي چې کله غسل وکړي نو خباب رضی الله ورته ویل چې ابشر یا عمر وی خوشاله شه الله رب عزت تعالی اراده د خیر کړی دا د پنځشنبه پښپا باندې محمد رسول الله تعالی د خیر دعاګانې کړې وي الله تعالی اوس ایمان نصیب کړي چې کله د قران د ایسو تلاوت کوي ورته ویل دلونی علی محمد رسول الله مالو کې دا په کوم ځای کې دی الله د ایمان د شریعت او روان کی رانا د ایمان وردن کېدله خباب شه ورته ویل هغه د دارالارقم کې دی چې د مسلمانانو اولنې مدرسه وا یو کور په دې کې بردن کېدو تعلیمات د اسلام به کول تورې راخصه د ډېر بچسبه باندې روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دروازه ټک ټک کړه دنه یو ملګری راغی چې په دې چوت کې راوکته نو عمر ابن الخطاب دی او تور ور سره دا ډېر انتهایی زیات غوسه نو برته منډه کړه ملګری ویل چې عمر شه راغلی دی چې د جنگ په نیت راغلی کسه سیدنا و امامنا حمزه رضی الله تعالی عنه هغه دل تناسب ما عمر لا بګی چې ویل شو عمر شه دی دروازه ورته خلاصه کړي قسم په الله کې چیرته اراده د خیر او موږ به خیر ورکو کې اراده د خیر نو به خپل تور او سر کلمو حمزه رضی الله عنه یو پهلوان انسانو د عمر نه تاسو دومره یریږي عمر دی خلاصه کې دروازه ورته خلاصه کړي حمزه صاحب ورته ځان برابر کړي رسول الله باندې دی وخت کې د وحی مسله او وحی پیراتله چې عمر رضی الله کله را دننه شو وسکه تور اور سره محمد رسول الله ورته خبره مخه لراغله چې کله راغله د گردن نیونی او د توري د موټر شته واخصو چې دوه شړقې د شورخه عمر شبلا وی ویلې وسم پتا کې دا شر دې دا شرستانه نوځي امیش د شر په ستر رواني د امیه د ولید ابن مغیره باندې رب العالمین په تابع باندې مصیبتونه نازل کیږي ایسه به ختم شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله انسان وینو نو ژړق به ورکه د رسول الله د علم به ور انتقال شو لکه مخکې ویل شي و چې جبرئیل علیه الصلاه والسلام رسول الله درې کړته سینې رسول کو ژړق ورکه عمر رضی الله عنه ناشنا حالات راتوري او عارش شو زکه رسول الله زور نو وی ویل لا اله الا الله ویزګو اشهد ان لا اله الا الله ویزګو وی کوم بده خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شواز الله نه بل څوک او انت رسول الله او یا رسول الله تعالی الله رسولي کلمه شهادت ویلې محدثین ذکر کوي چې کلمه شهادت ویلې د ملګرو عمر شړق سره تکبیر आवाज وکړي چې جمعه والا واوریدو الله اکبر ټول خلکو واوریدو خوشاله شول عبد الله ابن مسعود فرمایي ویشه د کوم ورځ نه عمر رضی الله ایمان راوړ الله موږ له عزت راکې تر وفات د عمر پورې موږ عزت منش حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې د عمر رضی الله د شهادت پورې رب العالمین فتنه پر خلکو باندې نه جاری کوي خو چې کله دا شهید چې بیا د قیامت پورې فتنه را رواني دومره اوچت انسان نو خلکو خبره شورش ولا چې عمر شه ایمان راوړو پښتنه د مرګرو نه وکړو ایس ما ملګرو د دې محمد رسول الله سره دریز دشمن کم یو دی څوک دی خلکو ورته ویل ابو جهل دا ابو جهل خو راغو دروازه ورته ټکړه عمر شه دغه خورهو هغه ماما و نه ابو جهل چې کله ورته بار ورته مرحبا اهلا وسهلا بابن اختي په خیر را لې ارو اخراج زما خور زویا
عمر شه ورته تعالی پته نشته وینا ما خو ایمان راوړ لا اله الا الله محمد رسول الله وی ډیر بد کار دې کړو ډیره بد کلمه دې وکړه ایشه دروازه سره بند کړو دنه نش و تخته دو د نور خلکو بچ ایمان راوړ دغه بجهل پیرا دنګل پر رسول الله باندې پیرا دنګل خو لیکن عمر شه بچ گیټ را باندې ماما په سلاړو عاص پسې ورته وی ویل شي ما خو ایمان راوړې دي هغه مرتم د الفاظ ولې دروازه سره بند کړه نبی د خلکو نه تاسو کې چې په دې عربه کې یو شیطان انسان کمی دی چې دا خبره ډیر سره نقل کوي وی جمیل ابن عمر یا جمیل ابن عمره داغه خاله ورغه ورته وی ویل چې ما پر رسول الله باندې ایمان راوړلو هغه ورته وی چې ته خو صحابي شو چې جوړ کړې زه صحابي نه بلکې انی اسلمت ما اسلام راوړې زه مسلمان یم سمور رسول الله دا خبر وکړه خلکو ورته ته صحابي شو ما ایمان راوړې ما اسلام راوړې چې کله دا خبره شونه د عربو سره د رسول عمر شپ جنگ جوړ شو د مسجد حرام کې دومره جنگ وکړي چې دا ټول عربان یو خو عمر شپ ځان لو